असलामुअलैकुम څنګه یې دوستانو امید دغه به ساتم چې ښه به یې الله مو ښاد او آباد او خوشحاله ساته. نن متل دی وایي چې څه تیار وي هغه د یار وي. د دې متل په شا څه کیسه ده او دا متل څنګه مشهور شوی دی، نو په دې نننۍ ویډیو کې به موږ د دې متل په شا ځو چې د دې په شا څه کیسه ده چې څه تیار وي هغه د یار وي. دا متل ډیر زیات مشهور دی، تقریبا چې په هر علاقه کې په هر ځای کې خلک دا متل هر وخت وایي، مطلب د روټۍ په ټایم کې وایي، د دغه په ټایم کې وایي، چېرته دوستانو په زیات تر چې دغه متل یوز کېږي چې څه تیار وي هغه د یار وي. لکه تقریبا زه خپله د ورځې دا متل د 10-12 کسانو نه اورم، داسې دا متل ډیر زیات مشهور دی چې څه تیار وي هغه د یار وي. نو راځئ د دې په شا څه کیسه ده. د دې په شا کیسه څه داسې ده، ویلی کېږي چې پخوا زمانه کې یو دوه دوستانو او ډېر کلوز دوستانو، هغه یو دوست د یو کلي و، بل دوست د بل کلي و، ښه فاصله کې و د یو بل نه. د یو دوست د یو ملګري د دې بل ملګري کلي کې څه کار و، څه کار پسې تللی و، څه کار و هغه کار پسې د دې بل ملګري کلي ته لاړو. چې کله د دې بل ملګري کلي ته لاړو، هلته کې خپل کار وکړو. چې کله کار ختم شو نو ټایم ډیر ناوخته او د ماسخوتن نه هم ټایم تیر شوی و. نو د سوچ وکړو چې اوس خو زه کلي ته واپس نشم رسیدی، ټایم ناوخته دی، راشه په دغه کلي کې زما هغه دوست دی، د دغې دوست سره به زه دا شپه هم وکړم او روټۍ به هم دلته وخورم او سهار وختي به ښه په آرام او په سکون سره به واپس لاړ شم. نو دا دوست هغه خپل دوست سره راغلو، هغه په حجره کې کېنولو او ښه اوبه مبه یې پرې وڅښلې، ښه یخ رایخ شو، ښه مزېدار ریلیکس شو. هغه کور ته لاړو، هغه کوربه کور کې هم ټایم ډېر ناوخته و، د هغه ښځه اوده وه. ښځه یې وښودله سلو غوندې او ورته وایي چې پاسه او څه تیار که، زما د بل کلي نه میلمه راغلی دی او هغه نن دلته پاتې هم دی او روټۍ هم نه ده خوړلی. دا ښځه غوسه شوه، ولې کچه خوب نه راپاڅېده او غوسه شوه او ورته وایي لاړ شه هلته په کټوۍ کې ساګ ماګ پروت دی، هغه یوسه او بس اوبه موبه هم ورته یوسه او بس هغه پرې وخوروه. سړي مجبوراً په خوله باندې لاس کېښودو او خاموشه شو او لاړو کچن نه یې هغه ساګ او روټۍ، سړه روټۍ وه، هغه یې هم واغسته او حجرې ته لاړو. هغه ته یې مخې ته کېښوده او هغه ته ډېر په عاجزانه الفاظو کې وویل چې بابي خو د ډېر څه تیارول او ډېر څه تیارول غوښتل، خو هغې وویل چې یاره میلمه دی او د ډېر لرې نه راغلی دی او ټوله ورځ به ستړی شوی وي او وږی به وي او ټایم هم ناوخته دی او په تیارېدو کې خو به ډېر ټایم لګي، نو بس دغه ساګ او دا سړه روټۍ ورته یوسه، هغه لوږه به یې ختمه شي. هوسې هم وایي چې څه تیار وي نو هغه د یار وي. نو دا متل د هغه وخت نه مشهور شوی دی چې څه تیار وي نو هغه د یار وي. نو هغه روټۍ، هغه سړه روټۍ او هغه ساګ یې وخوړو، نو وایي چې څه تیار وي هغه د یار وي. نن سبا هم دا متل ډېر زیات خلک استعمالوي په هغه ځایونو کې چې کوم ځایونو کې دوستان ډېر کلوز وي، ملګري ډېر زیات کلوز وي، د هغوی په خپلو کې د داسې څه قسمه چې دی نو خبرې اترې نه وي چې هغه خاص څه شی وي، دغه بالکل چې خپله کې فري ګپ وي، فري حالات او فري ګپې وي، مطلب چې هغو خپله کې بالکل کلوز وي. هغو خپله کې دغه متل اکثر د روټۍ په وخت کې د مجبورۍ په باعث باندې دا متل یوز کوي چې څه تیار وي نو هغه د یار وي. نو دوستانو که چېرې ویډیو مو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کوئ او چینل ضرور سبسکرایب کوئ. ډېره مننه، والسلام.